أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ودي آية مباركة كده منافقين خیالات ذکر کیږي د مسلمانانو په حق کې او د هغې ګمان ذکر کیږي او ورپسې آیت کې د کفارو د مرګ په وخت کې به چې کومه حالت وي او فرشتي به کوم سزا ورکوي د هغې ذکر دی. کله چې مسلمانان میدان بدر ته راغلل 314 دي، بل طرف ته د کافرو تعداد ته 1000، نو منافقینو خنداګانې شروع کړي او د هغو دا خیال و چې مسلمانان خو لږ دي، کافر زیات دي او مسلمانانو خو په خپله ځان د مرګ خولې له ورکړ، ځکه چې دوی 314 دي او هغه 1000 کسان دي، نو دا یو کس او هغه 3 کسان او ظاهرا خو شکست ښکارېده د مسلمانانو چې کم دي، وسایل هم کم دي، اسلحه هم کمه ده او زیات ټریننګ شده هم نه دي. منافقینو ظاهر ته وکتلل او دا خیال او دا ګمان یې وکړو چې دا مسلمانان تو به شکست وخوري، دا لږ غونې دي، دا به ووژلی شي، دو به ختم شي او دو د کفارو مقابلې دپاره چې راغلي دي غر هؤلاء دینهم، د دو مذهب د دو دین دو په دوکه کې اچولی دي، د دو د مذهب او د دو د دین دا حکم دی چې کافر سره مقابله کوئ، که لږ یې او که ډېر یې، نو دو په دوکه کې راغلل، خپل دین او مذهب هغه یې دومره پورې ومنه چې اوس ډېر تعداد ته د مقابلې دپاره هم دو تیار دي، خو ظاهر یو شانې او حقیقت کې خبره بل شانې وه. ومن یتوکل علی الله، څوک چې په الله توکل کوي، ځان په الله باندې سپاري، فإن الله عزیز حکیم، یقینا الله رب العزت زورور او حکمت والا ذات دی. مسلمانانو په الله ځان سپارلی و، د هغو توکل د هغو ایمان په الله باندې و، نو الله یې مدد وکړو. الله زورور دی نو د الله ډله هم زوروره ده، الله غالب دی نو الله رب العزت خپل جماعت خپل ډلې له هم غالب کوي او فتح ورله ورکوي. او د بدر په معرکې کې بدر مقابلې کې د الله ډېر حکمتونه وو، نو الله رب العزت د مسلمانانو د کافرو دا جنگ او دا مقابله وکړله چې دا حکمتونه چونکې د دین اسلام حاوی کول، ظاهر کول، غالب کول، خلقو ته حجت او دلیل ښکاره کول، دا یو لوی حکمت و چې دا حکمت ښکاره شي، خلقو ته د دې پته ولګي. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائکة، کله چې ته د کافرو هغه حالت ګوري چې فرشتې د مرګ راشي، د دو روح قبض کوي، ساه یې اخلي، که ته چېرته هغه حالت وګورې چې په هغه وخت کې فرشتې په دو به ګزارونه کوي، په مخ باندې په شاګانو باندې دوله به وي او دوی ته به دا ویلی شي وذوقوا عذاب الحریق، سکئ هغه سوځونکی عذاب، د اور د عذاب ګرم دا اوس سکئ. نو د بدر په میدان کې داسې وشتله چې کافر به مخې ته راتلل، نو فرشتو به مخې نه ګزارونه کول، وول به او چې شا به یې کړه تښتېدلل به، نو وروسته نه به یې وول. دا د هغه کفارو د مشرانو چې 70 کسان پکې مردار کړی شول، د هغو د مرګ حالت چې فرشتو روح قبض کو، په
په مخونو ګزارونه کول په شاګانو باندې دوی بول او دغه عذاب چې دغه وخت نه شروع شو تر قیامت پورې او چې قیامت قائم شونو بیا د همیشه دپاره به دا وي او په دې عذاب کې به دوی ذلک بما قدمت ایدیکم دا د دوی شامت اعمال دي د اعمالو نتیجه او د اعمالو بدله ده په دوی باندې الله رب العزت څه ظلم او زیاتې نه کوي چې بې ګناه الله تبارک وتعالی په دوی باندې عذابونه راولي او الله رب العزت دوی له سزاګانې ورکوي او دوی ته د تکلیفونه الله رب العزت ورکوي بلکې دا د دوی اعمال دي د دوی د اعمالو نتیجه ده چې دوی الله سره دشمني کوي د الله رسول سره دشمني کوي قرآن سره دشمني کوي شریعت دین اسلام د الله توحید دو نه مني د هغې نه اعراض کوي او کفریه اعمال دي د دوی نافرمانیانې دي بدعملۍ دي د هغې په وجه باندې دوی ته عذاب او سزا ورکولی کېږي اذ یقول المنافقون کله چې وي منافقانو والذین فی قلوبهم مرض او هغه کسانو چې د هغې په زړونو کې مرض دی بیماري ده شک لکه منافقت چې په زړه ایمان نه دی راوړی صرف په ژبه باندې ایمان راوړی یا هغه مسلمانان چې هغه کمزوري په ایمان کې وروسته مرتد شول چې په مکې کې کفارو او مشرکینو په زور یې سر کړي وو هجرت ته یې پرېنښودل او بیا وروستو بدر ته ځان سره بوتلل او هغې یو طرف ته چې کله یې ولیدل مسلمانانو خو کم دي کافر زیات دي نو دا خبرې کولې غر هؤلاء دینهم د دې دین دو په دوکه کې واچول هغه بیا مرتد شوي غر هؤلاء دینهم دوکه کې اچول دي دې مسلمانانو لره د دې مذهب د دې دین ومن یتوکل او څوک چې توکل کوي ځان سپاري علی الله په الله باندې فإن الله عزیز حکیم پس بشک الله رب العزت غالب و حکمت والا ذات دی ولو ترى اذ يتوفى الذين کچرته ته وګوري کله چې روح به قبض کوي سا به اخلي دا کسانو کفرو چې کافران دي الملائکة فرشتي یضربون وجوههم وی به دوی لره په مخونو باندې و ادبارهم او په شاګانو د دوی وذوقوا عذاب الحریق او دوی ته به وویلی شي چې اوسکئ عذاب سوځونکی ګرم عذاب څکئ ذلک بما قدمت ایدیکم دا په سبب د هغه څه چې مخکې لیږل دي د دوی لاسونو یعنې کوم اعمال چې دوی کړي دي وان الله او الله رب العزت بشک الله لیس نه دی بظلام من ظلم کوونکی للعبید په خپل بندګانو باندې په دوی الله څه ظلم زیاتې نه کوي بلکې دا د دوی اعمال دي د دوی نافرمانیانې دي د هغې سزا ده او د هغې بدله ده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا